د دې ښار، او دویم دان اکون من المسلمین، دا چې شمس د مسلمانانو نه. نو دریم ذکر کوي وانتلو القرآن، دا چې زوللم د قرآن لرا، د کتاب د الله تعالی لرا، د الله تعالی د کتاب لستل د دې ما ته حکم شوی دی. ځکه د قرآن مجید تلاوت چې کوي نو د دې په دې تلاوت سره زړه ته نورانیت راځي، نوې نوې خبرې او نوې نوې اشارات هغه زړه ته راځي او زړه خوشحاله. دویم دا چې ان اتلو القرآن، دا چوللم قرآن لستل. اتلوا دلته په معنا د پوهې سره دی، زه ځان پوه کم په دې قرآن باندې. نبی علیہ السلام خو په قرآن مجید باندې پوهېده، ما او تا ته تعلیم دی چې مسلمانه تا ته هم دا حکم دی چې ته په دې قرآن باندې ځان پوه کا. دا تا ته نازل شوی دی، دې دپاره نازل شوی دی چې ته دا زده کې، په دې ځان پوه کې او دا عملي کې، په عملي زندګۍ کې راولې. که ته دا وایې چې یاره دا خو ما ته ګران دی، دا به زه څنګه زده کومه، دا خو عربي ده او زما ژبه چې دی نو هغه پښتو ده، نو هر یو کار هغه په محنت او هغه په خوارۍ باندې کېږي. څومره چې ته په یو کار کې محنت زیات کې، دومره هغه کار تا ته اسانیږي او هغه زده کېږي. دا قرآن هم زده کېږي، خو دا به محنت او دا به خواري غواړي. بل دا که مشران هم وایي چې یاره زمونږ ذهن کې نه راځي، نو د هغې دپاره به څه ناڅه وجه چې نه هغه جوړه شي. خو چې ځوانان وایي چې زمونږ نه زده کېږي، نو دا بلکل چې نو غلطه خبره ده. ځوان انګلیش هغه زده کوي، ته وګوره څنګه په فرفر انګلیش وایي او پوهېږي پې باندې. هغه میتس هغه زده کوي، هغه بیالوجي هغه زده کوي، سره د دې نه چې هغه د په مورنۍ ژبه کې نه دي. اوس خو چې دی نو د اول نه چې شروع کړي نو په انګلیش کې شروع کوي. اوس ماشوم ته وایه وایه لکه لس، نه لس نه پېژني. که په اردو کې ورته چې دس، نه پېژني. چې ورته وایې ټن، نه بیا پېژني چې ټن دی لسو ته ویلی شي. هغه هم ورته په انګلیش کې شو، نو هغه د هغه وخت نه شروع یو هغه زده کوي. خو د قرآن دپاره دا بانه ده، وایي دا مونږ ته نه یادي. داسې فضول خبره ده. خواري غواړي، جذبه غواړي، مینه غواړي. چې کله ما او تا دا خبره دې ذهن ته واچوله چې دا د الله تعالی کتاب دا ما ته راغلی دی او دا دپاره د زده کړې راغلی دی او دا به زه زده کوم، دا مې عزم وکړو چې دا به زه زده کوم. ته ګوره چې دا بیا زده کېږي او که نه زده کېږي. عزم غواړي، ټیم غواړي، محنت غواړي. وان اتلو القرآن، الله وی فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. څوک چې په سمه لار شو نو ګوره فایده خپل ځان دپاره ده. الله تعالی زما او ستا عبادت ته محتاج نه دی. الله تعالی زما او ستا تابعدارۍ ته محتاج نه دی. د هغه دا ټول مخلوق تابعدار دی او دا ټول عبادت کوي. که ما او تا عبادت وکړو فایده زمونږ ځان ته راځي، که ما او تا عبادت ونه کړو نقصان یې زمونږ دی، هغه ته څه نقصان نه رسېږي. ومن ضل، څوک چې ګمراه شو، فقل ووایه ورته انما انا من المنذرین، زه د یره ورکوونکو یم. پیغمبر اعلان وکړه که ته ګمراه کېږې نقصان یې ستا دی، زه تا په زوره نیغې لارې ته نشم راوستی. که ما په زوره باندې څوک نیغې لارې ته راوستی شوې، ما به خپل تره ابوطالب راوستی. هغه ابوطالب چې د هغه په ژوند باندې ما ته چې نو چا څه ویلي نه شو، او چې هغه وفات شو نو هغه کال ته نبی علیه السلام عام الحزن ووی. ځکه د هغې نه وروسته مصیبتونه په نبی علیه السلام باندې د کافرانو د طرف نه ډیر شو، او دومره ډیر شو چې نبی علیه السلام په هجرت باندې مجبوره شو او د مکې معظمې نه لاړه مدینې منورې ته. هغه ابوطالب د دنیا نه چې دی نو کافر ځي. ولې ځي؟ د نبی علیه السلام په اختیار کې هدایتونه، هغه څوک په زوره هدایت ته راوستی نه شو. د هغه کار صرف بیان و چې بیان یې ورته وکړو. صفا ورته ووایه انما انا من المنذرین، زه د یره ورکوونکو یم.
زما غاړه په دې باندې خلاصه شوه چې ما تا ته سمه مسله وکړه، حقه خبره مې ته ښکاره کړه، منل نه منل هغه ستا کار دی. وقل الحمد لله، ووایه حمدونه دي خاص الله لره. سورت ختمیږي د الله حمدونه ووایه. په واقعاتو سره په دلایلو سره مسلې بالکل واضح شوې. ایک دونی دو دونی چار، بالکل چې نو صفا خبره شوه. دې کې چې نو سپټ پناه خبره نشته. په دې حمدونه د الله ووایه. سیریکم آیاته، زر د چوبخی تاسو نشانات د قدرت خپل، د الله تعالی د قدرت نشانی د عالم ته وګوره، غیر چاپیره سوچ وکړه څومره نشانات د قدرت د الله تعالی موجود دي. او سوچ غواړي نو عقل غواړي نو چې سوچ او فکر پکې کې تا ته پته ولګي چې الله یو دی. زما حاجتونه تر سره کوونکی الله دی، مال نجات را کوونکی الله دی. او که چېرته په عذاب کې راګیرېږم او په تکلیف کې راګیرېږم هغه الله تعالی راوړي. فتعرفون حاضر د چې تاسو به پیژنې دی لره. وما ربک بغافل عما تعملون، ګورستا رب غافل نه دی ښا. که په کمرو دننه په دروازو دننه ته چې د یو ګناه کار کې د هغې نه الله تعالی خبر دی. بلکې دا څه کې دا مخلوق چې دی نو هغې ته به هم دا پته لګي یاره دا سړی مې داسې په دې سترګو ښه نه لګي، د مخ سره یې نشته. دا د مخ سره ولې نه وي؟ دا د مخ سره ځکه نه چې دی ګناهونه کوي. د هغه پټو ګناهونو آثار چې نه هغه په ده باندې، او چې دی پټې نیکۍ کوي چا ته به هم پته نه چې دی دا نیکۍ کوي، خو د هغه له به الله تعالی د مخ سره ورکړي. د هغې د وجې نه بار څوک هغه سره چې نه مینه کوي. یو خو ضدي سړی وي، ضدي سړی هغه په ضد باندې ولاړي، نه هغه ځان له خبره ده. ضدي سړی باسې وایي چې هلکه دا شی مې خوښ نه دی او دا سړی مې خوښ نه دی، هغه په ضد باندې ولاړي. دا خو نبي علیه السلام ته هم چې ډېرو خلکو ویلي، سره دې نه چې هغه محبوب الکائناتو، بیا هم کافران وایي دا مو خوښ نه دی. ولې؟ هغه په ضد باندې ولاړو، په عناد باندې ولاړو، هغه خو ځان له شی دی. ته دقه ضدي سړی او عنادي سړی ځان له کښېنه ورته ته لږ سوچ وکړه ته او ستا خدای قسم وکړه چې ستا دا زړه څه وایي. ته چې دې کارونو ته سوچ وکړه او دې خبرو ته سوچ وکړه بیا به ته فیصله وکړې. وما ربک بغافل، نه دی رب ستا نه خبره عما تعملون، د هغه نه چې تاسو عمل کوئ. دې د وجې نه د خلکو په مخ کې خو هر څوک چې نه هغه نیکۍ کوي او د ګناهونو نه ځان ساتي. پټ د ګناهونو نه ځان وساته، او چې پټ دې د ګناهونو نه ځان وساته دقه عین نیکي ده او دقه عین تقوا ده. وان اتلو القرآن، دا چې ولولم قرآن، فمن اهتدی، نو څوک چې په سمه لار شو، فإنما يهتدي، یقینا دی په سمه لار کېږي، لنفسه لپاره د فایدې د خپل ځان. ومن ضل، او څوک چې ګمراه شو، فقل وایه انما انا من المنذرین، یقینا یم زه د یره ورکوونکو نه. وقل وایه الحمد لله، حمدونه دي خاص الله لره. سیریکم آیاته، زر د چوبخی تاسو ته نشانات د قدرت خپل. فتعرفونها، نو به پیژنې دی لره. وما ربک، نه رب ستا بغافل نه خبره عما تعملون، دا